السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سبا 8 فبرवरी ده او د پی ټی آی ولې اعلان کړی چې سبا په حجام هړتال دی او مکانونه به بند وي. زه خپل دکان بالکل نه بندوم او زمونږ په خال بازار کې هغو چې کوم انجمن تاجران دي هغوی اعلان کړی زمونږ د هړتال سلسلې نه دی نشته او موږ خپل دکانونه نه بندوو، ټیک ټاک به کولاو وي. نو د پی ټی آی والو ته وایم چې خپل ټایم مه ضایع کوئ، مهرباني وکړئ دوکانونه مه بندوئ. تاسو به د هړتال نه بیا څه پیدا یا به نه وي او خپل نقصان به وکړئ، چې کومه ورځې ګټئ هغه مو بیایئ، ګاهک به درله نه راځي. نو ګورئ زه درله مفت او فري مشوره درکوم چې خپل دوکانونه بند نه کړئ، که عام خلک دي او که خاص خلک دي او که پی ټی آی والے دي. د دې په حجام هړتال نه ته هېڅ نه میلاویږي، 1 روپۍ ته نه میلاویږي. په دې باندې حکومت ته زور مور نه میلاویږي، زمونږ جیبونو ته به زور میلاویږي. که څه مو وګټله ماښام به بېځانه کور ته څه راوړئ، او که څه مو ونه ګټله دغه شان به ناست یئ او بیا به باندې بلا شي خرڅوي، د خلکو کړي به نشئ ورکولی. زه خپل دوکان نه بندوم او زمونږ کلیوال هم دوکان نه بندوي. ما پته ده ټول به راوځي خپل دوکانونه به کولاوئ او په چند بستانو چې کوم د زنده باد مرداباد 804 ښکته 804 پورته او په هغې کې هم د ډېرو کمو کوزو خلکو دوکانونه دي. د زیاتو خلکو د ورسره دوکانونه شته یې نه، هغو باسي بس راوځي او د روډ په غاړه ډانګو به کښېني او تماشې به کوي او په فیسبوک به پوسټونه کوي چې بھائی نن خو بازارونه بند دي. نو څوک خپل بازارونه مه بندوئ، هغه خو کولای وساتئ. د دې هړتال مړتال نه 804 نه زنده باد او مرداباد نه هېڅ نه جوړېږي. صحیح ده، داسې مشورې مې درکړې بیا خوشحاله یې، مفت مشوره ده. او چې ګورئ که بنده کړه که نه نو چې څه هم ګټلي دي هغه بیایئ، په یوه ورځ چې کوم تاوان او کوم نقصان میلاویږي هغه بالکل نه پوره کېږي. زه خو خپل دوکان ورسره بندوم نه، ټیک ټاک به کولاوي، تاسې هم کولاو ساتئ. صحیح ده، مفت مشوره ده، داسې مشوره تاسو ته هېڅوک نه درکوي، ما چې کومه مشوره درکړه.